په ورځ د قیامت به الله جل جلاله وفرمایي چې زه ولاړ سه ما بخښلی جنت ته ولاړ سه خو د یو چا یوه روپۍ در باندې ده هغه یوه روپۍ ورکه بیا جنت ته ولاړ سه. نو دی به شاوخوا وګوري چې له ما سره خو ډېرې روپۍ وې نو چې کله ګوري نو هغه یوه روپۍ به د جهنم په بیخ کې ورته ښکاره سي دی به ورشوه سي جهنم ته هغه یوه روپۍ به راواخي چې کله پاس راځي راپورته کېږي نو هغه یوه روپۍ به بیا له لاسه ځینې ولوي. تفسیر ابن کثیر لیکلی دی چې 80,000 کاله به داسې د هغه یوه روپۍ راکاږي بیا به هغه روپۍ له لاسه ځینې لویږي. دغه رقم به هغه کس وحاضر سي چې په دنیا کې د یو مسلمان څخه یا د یو انسان څخه یوه ولیش مځکه قبضه کړې وي وایي دغه یوه ولیش مځکه به د ده په غاړه کې 7 طبقه وي او رازړېږي به او دی به د الله جل جلاله په حضور کې حاضر سي. نو ای زما عزتمند ورونو مسلمانانو باید مو تاسې د حرامو څخه ځان وساتو. دا یاد ساته چې الله جل جلاله ورته وفرمایل وایي ما ته بخښلی ولاړ سه جنت ته لیکن د یو چا یوه روپۍ در باندې ده یا د یوه روپۍ ځینې غلا کړې ده هغه ورکه بس ولاړ سه جنت ته. نو وایي دی به هغه یوه روپۍ هغه په جهنم کې ورته ښکاره سي دی به د هغه یوه روپۍ د جهنم سره کاږي 80,000 کاله به داسې پر ده تېر سي. دا تفسیر ابن کثیر کې داسې لیکلی دی. نو ای زما عزتمند ورونو مسلمانانو د حرامو څخه ځان وساتئ د مسلمان حق مه خورئ.